بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تکوین په باره کې دا خبرې وشولې چې اشاعره پرون سبق کې مونږ ویلو چې اشاعره وایي چې د تکوین تعلق د مکون سره داسې دی لکه څنګه چې د ضرب تعلق د مضروب سره دی، او کچته دا تکوین ته داوا نکړي نو بیا به مکون چې نن دا قدیمواله راځي دا غي جوابونه شو چې تعلق په اعتبار سره ده او مختلف جوابونه چې نن صاحب د کفایه پای کې نظر او هغه هم پرون سبق کې دا وشو. وزدا اشاعره دا وایي چې په نصوصو کې په مخلوق باندې د خلق اطلاق شوی دی، لکه الله تعالی فرمایي هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين، لکه دا خلق دا مراد نه دا مخلوق ته ان فی خلق السماوات والارض. نو اشاعره دا وایي کنه چې خلق په معنا د مخلوق ته او دا تکوین نه دا عین مکون دی، تکوین عین مکون دی. نو شارح رحمت الله علیه وای چې د ماتوریدیو په نسبانه دا تکوین او مکون دا دوانه جدا جدا سيزونه دي، دا دوانه سری جدا جدا سيزونه دي. نو بدی د اشاعره او د قول چې اشاعره وای چې دا تکوین دا عین مکون دی، نو دې خبرې نه مصنف رحمت الله علیه دو جوابونه کړی دي چې دا یو جواب دا خو ساده جواب دا او دا دویم جواب چې دا په سلور خرابیانو باندې مشتمل دی او هغه سلور خرابیان جدا 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 سلور دلیل نه دي. نو نمبر 1 دلیل په دې خبره جواب داغي دا دی چې هغه وایي چې دا تکوین دا عین مکون دی، نه دا خبره غلطه ده ځکه چې دا تکوین دا فعل دی مصدر دی او دا مکون دی دا مفعول دی او هر فعل د خپل مفعول نه جداوي، لکه ضرب او مضروب په دوانو کې فرق دی، ضرب جدا شی دی مضروب جدا شی دی، عقل جدا شی دی معقول جدا سیز دی، شرب جدا سیز دی مشروب جدا سیز دی. نو دغه شان تکوین جدا دی او مکون هم جدا دی، دا به نوې سیز نه نه وانه یو سیز نه نه. خو شو دا اولنی جواب دی او دغه وای به مخکې او هو غیر المکون عندنا او زمنګ د ماتوریدیو په نسبت باندې د چا په نسبت باندې د ماتوریدیو په نسبت باندې دا تکوین غیر د مکون نه. نو ما دا خبره وکړه دا چې اول به تاسو دا وایي چې دا خبره او هو غیر المکون دا جواب دی د اشاعره او د خبره نه چې اشاعره فرمایي چې دا تکوین او مکون دا تکوین د مکون عین دی. دو ماتوریدیو جواب ورکو او هو غیر المکون عندنا چې دا زمونږ په نسبت باندې غیر مکون دی، یعنی تکوین او مکون باندې یو سیس نه دی. دا غي دو دلیلونه الاولنی دلیل وایي لان الفعل يغاير المفعول بالضروره، ځکه چې دا خبره ضروری ده چې فعل د مفعول نه مغایر وي، فعل د مفعول نه سوي مغایر وي بدل وي. کالضرب مع المضروب لکه څنګه چې ضرب د مضروب نه چې دا بدل لې، والاكل مع الماكول او څنګه چې اکل د ماکول نه چې دا بدل لې، او دغه شانته دا تکوین د مکون نه چې دا مغایر دی بدل لې. دویم دلیل الګ په دې باندې پوه شوي دویم دلیل په اصل کې مشتمل دی په سلور خرابیانو باندې، ما تاسو وی او سلور خرابیانې دا په اصل کې جدا جدا دلیلونه دي. دی وایي کله تکوین عین مکون شي، تکوین خو عین مکون نه دی خو را تکوین عین مکون شي نو دا خرابي به لازم راشي چې دا مخلوق به په خپل موجود شي، چې مخلوق به بس شي ځکه کنه چې ته چاله مکون او تکوین یو څه دی او دا تکوین د وجه چې کوم هر سړی چې هر یو عین بلا په خپل باندې تکوین هم د مکون هم د هر یو څه په خپل باندې پیدا شي او په خپل باندې چې هر څه پیدا شو دا خبره خو غلطه ده. واښو مې باندې کله عین مکون شي
کله ته چې تکوین عین مکون دی نو بیا وایي دا لازم نه چې هر یو انسان خپل ځان لره په خپل باندې پیدا کړي هر انسان سوچ هر یو چیز هر یو په دنیا کې په مخلوق کې هر یو چیز ته هر یو چیز په خپل باندې خپل تکوین کړي دی نو دا خبره غلطه ده پوه شئ او د دین او بیا بل څه خبره شي چې الله تعالی دا د عالم نسبت یې د الله تعالی بس بیا دا حیثیت بشي چې هر شی په خپل باندې پیدا شوی دی او دا الله تعالی د دې سجود تر دې نسبت ده چې الله تعالی ډیر چت قدیم دی او دا سجود لک قدیم دی او دا خبره هم غلطه ده نو دا فقره بیا بنګوي بیا نور وایو ولانه دلیل دویم دلیل او د دویم دلیل اولنی خرابي کچې دا تکوین عین مکون نه لري کله تکوین عین مکون شي لانه لو كان نفس المكون کله تکوین عین مکون شي نو لازم بشي لدينا ان يكون المكون مكونا مخلوقا من نفسه دا مکون چې نه مخلوق د خپل ذات په اعتبار سره په خپل باندې خپل ځان پیدا کړی دی ولی ضرورت انه مكون بالتكوين الذي هو عينه ځکه دا خبر ضروري چې مکون د تکوین سره هغه چې کوم داګه عین وي نو فيكون قديما نو هر یو مکون چې دا قدیم نشي مستغنيا عن الصانع او د صانع نه به مستغني شي پیدا کوونکی په ته ضرورت را نشي او هو محال نو دا خبره سره دا محال لا بلکې زمونږ دا خبره یقیني ده چې هر یو چیز چې هغه هر یو تکوین هر یو مکون د الله تعالی پیدا کړل په خپل باندې نه پیدا شوی نو کته تکوین عین مکون ومني نو دینه باندې خبر لازم شي چې هر څه په خپل باندې خپل ځان پیدا کړي هر یو څه قدیم دی صانع د ضرورت نشته دا خبره غلطه ده نو بل خرابي بسرا شو الله يكون د دې نه بل خرابي بیانې چې بیا به الله تعالی دې کنه لکه دقیقه مو خاص ودرېګه تر خوب درغله نه چلګه نو کچرته دا خبره که هر یو شی په خپل باندې خپل مکون شو او په خپل باندې خپل ځان پیدا کوونکی شو نو بیا به الله تعالی ته ضرورت را نشي بیا به صرف د الله تعالی سره به نسبت دغی چې الله تعالی اقدم دی او دا سونه چې دا قدیم دی یعنی دا الله تعالی په نسبت باندې د عالم نه دی الله تعالی د عالم نه اقدم دی یعنی تقدم متصل صرف دغه حیثیت به پاتې شنو حیثیت مې نه او دا خبره دی دا هم غلط غدا و الا يكون الذم نمبر خرابي بیانې د دویم دلیل دویم خرابي والا يكون للخالق تعلق بالعالم چې د خالق و بیا د عالم سره هیڅ قسم تعلق پاتې نشي سوا انه اقدم منه سوا د دین چې د الله تعالی د عالم نه ډیر زیات قدیم دی قادر عليه او قدرت لري پرې باندې ومن غیر صنع وتاثير فيه دا الله تعالی پر عالم پیدا کولو کې صنع سکار او تاثیر نشته ولی ضرورت د کوونی به نفسي څخه تمکه خبر او کړلا چې دا په خپل باندې پیدا شوی چې په خپل باندې پیدا شوی الله پاک ضرورت بیا شو الهغه پوښوي او د دین بیا دا چې کله ته دا ومني نو هذا لا يوجب دا نه واجب وي كونه خالقا وعالم مخلوقا چې الله تعالی خالق د مخلوق د عالم مخلوق ته ځکه چې مخکې تعالی خبر اورل په دویم نمبر کې چې مخلوق په خپل باندې پیدا شوی دی نو الله تعالی به خالق او عالم به مخلوق نشي فلا يصح القول نسي کی ذا قول چې بانه خالق للعالم وصانع چې الله تعالی خالق د عالم او صانع لري وهذا خلف او دا خبره دې نه فزول ده الګه پوښتنه به معنی والا يكون لله تعالى والا يكون الله تعالى دریم نمبر خرابي د سلورم دلیل به د دویم دلیل دریم خرابي بیانې کچری دا تکوین و عین مکون شي او د مکون د حادث کېدو په شان دي تکوین او حادث شي نو د الله تعالی د ذات پورې بدا قائم شي او تکوین بدا الله تعالی په ذات پورې قائم شي او د الله تعالی په ذات پورې به یو حادث چې دا قائم شي او حادث د الله تعالی په ذات پورې قائم کېدل چې دا محال دي الهغه پوښتنه به معنی و الا يكون الله تعالی مكونا للاشياء و کچرتا دا د تکوین د عین مکون کې نو بیا ما نشي او الله يكون الله تعالی جو الله يكون الله تعالی چې نو به الله تعالی مکون د ټول اشیاء ضرورت د وجه ضرورت لري خبرنا انه لا معنى للمكون الا من قام به تکوین ځکه د مکون خدا معنی نه چې باب تکوین قائم وکړه الهغه پوښوي چې مکون څه ته وایي چې دا پورې تکوین قائم دی نو که تکوین ته عین مکون کو نو مکون خو حادث ته نو تکوین هم څه شي نو دا الله تعالی په ذات پورې دین دا حادث برش
ولا يكون الله تعالى مكون الاشياء ونبشي الله تعالى مكون الاشياء ولا د وجه ضرورت لري خبرنا انه لا معنى للمكون الا من قام به التكوين ځکه معنی مکون نه مگر دا معنی دا چې تکوین باغه پورې قائم وي والتكوين اذا كان عين المكون او كتكوين كعين مكون شي نو لا يكون قائما بذات الله تعالى دا په ذات تبارک تعالی پورې نه قائميږي ولی ځکه چې دا تکوین او مکون ته ځوان یو کو نو مکون خو حادث ته نو تکوین مو حادث شي نو الله تعالی په ذات پورې با قیام د حوادث را شو دا محال دي پوه شو به معنی وايسه القول سلورما خبر دادا سلورما د دویم دلیل سلورما خراب دادا وای کچری تکوین عین ته مکون شي کنه نو بیا به دا خبره لازم شي چې لکه دا خبره صحیح ده څه خبره صحیح ده چې خالق سواد هذا الحجر اسود چې خالق د دې غټي د توري غټي د دې غټي د توروالی خالق ترنده اسود ده ګوره دلته ګوره خلق چې کنه دا تکوین ده خلق سره تکوین دی او دا سواد دا مکون دی سواد سره خلق تکوین دی او سواد مکون دی نو کله چې ته تکوین او مکون دواړه یو شي کې نو خلق او سواد به یو شي چې تکوین او سواد یو دي نو خلق ته نه موي چې سره تکوین دی او سواد ته سره مکون دی نو چې تکوین او مکون یو دی نو خلق او سواد به دواړه یو شي واښو به معنی او حمل د دیبا بیا په یو شي باندې شي نو ته بیا دې شوی چې لکه دا غټي دا سواد نه کنه د غټي دا سواد یعنی د غټي دا تورواله دا چې نن خالق هغه کوم چې په دې سره دا خلق قائم دي نو دا خبره دې دا محل وايسه القول بیا به دا خبره صحیح بشي بان خالق سواد هذا الحجر اسود چې خالق د تورواله دې غټي دا اسود ده واښوي ولي وهذا الحجر خالق للسواد او دا حجر دی نه دا خالق د سواد دی نو حجر دی ګټه دا خالق د سواد کې دی شي توروالی کې دی شي نشي کېږي الا معنا ځکه نشته معنا د خبره للخالق والاسود ذکر نشته معنا د خالق او د اسود لپاره الا من قام به الخلق والسواد چې قائم په پوره خلق او سواد یعنی هغه ذات چې هغه خلق هم پیدا کول شي او سواد هم کول شي وما واحد نو دا خلق او سواد باندې یو شي فمحلهما واحد نو محل هم دې باندې یو شي لکه پوه شو به باندې نو دا خبره څه ده دا غلطه ده ځکه چې خلق جدا سیس دي او سواد دا جدا سیس دي نو کتا تکوین عین مکون کې نو دا خلق به ته بعینه ته به چې دا خلق دا سواد دي او خلق سواد نه وهذا كله تنبيه د دې نه دا خبره کوي کنه چې لکه کم چې د تکوین او د مکون په منځ کې کم نسبت ته لګته چې څنګه چې د فعل او د فاعل په منځ کې دا فرق دی نو دا خبره چې کم اشاعره ته نسبت کړل شوی دی نو دا خبره بدیهی تور باندې باطل ده چې ضرب او مضروب کې فرق دی په عقل او په مقبول کې فرق دی په تکوین او په مکون کې فرق دی نو دا خبره خو بداهتن غلطه ده نو څنګه اشاعره ته دې خبره نسبت شوی دی یا هو اشاعره ته دې خبره نسبت غلط ده او یا بداغي دې خبره صحیح محمل براو باسي چې هغه پس وجه باندې دا خبره کوي نو دا دلیل چې دا ټول تنبيهات وهذا كله تنبيه وإذا ټول جنین دا تنبيهات على كون لا حكم پدې خبره باندې پدې کې له حکم باندې بتغایر الفعل والمفعول ضروريا چې فعل او مفعول له یوم الله ضروری طور باندې مغایرت نه ثابت ده لكنه ينبغي للعاقل ويعقل لپاره دا خبره مناسب ده ان يتامل في امثال هذه المباحث چې دې سوچ او فکر وکړي په مثال لري مباحث کې ولا ينسب الى الراسخين من علماء الاصول او د دې نسبت ونکړي شي علماء د اصول راسخین مضبوط علماء کرام ته انا شاعرو ته دې خبره نسبت نه پکارو ما ذکر استحالته بدیهیه دا هغه خبره چې د کم خبره محال کېدل بدیهی دي ظاهرا ظاهر دي علامن ادلا علامن له ان تميز پای کسمه چې هغه ادنا لګټه غونډه کې تميز همي بل يطلب لكلامه محملا بلکې طلب کول کېږي به کلام لپاره د څه محمل يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء چې هغه صلاحيت ولري چې د علماء کرامو د نزاع او د عقلاء او خلاف دې کې دایره لپاره محل جوړ شي هغه پوښتنه مني معنی نو فإن من قال بس کم کس وی د دې نه موجودیت سبب وایي چې د اشاعره
دا خبره اشاعره ته نسبت کول چې اشاعره و چیرې تکوین مکون یو شی دی او فاعل او مفعول یو شی دی فعل او مفعول یو شی دی دا خبره او بداهتا غلطه ده نو لدی ته یو ادنا غونډه کس ته نسبت نشي کولای نو اشاعره ته دې خبره څنګه نسبت کولای شي دې خبره کې لږه خبره ده ان شاء الله بیا مخکې سبق کوو واړو